وبه قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمار عن القعقاع عن ابي زرعه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عزت منو تاسو ډیر زیات خوش قسمت او دا مجلس ډیر زیات برکتی او د عزت وړ او د برکتونو ډک مجلس دی چې د حضور صلی الله علیه وسلم د قول او د هغوی د عمل او د هغوی د سکوت یعنی د احادیث په حواله باندې منعقد دی. تاسو ډیر خوش قسمت او دا ټول د الله تعالی فضل دی او د مفتی صاحب دلی هدایت الله صاحب دلی د مرګرو په موږ باندې احسان دی چې موږ تاسو په دې مقابله راجمع کړی یو. نن داسې زمانہ او داسې وخت د چا سره وخت شته نه او بیا د الله تعالی خبر له رسول الله خبر راتل دا یقینا چې ډېره لویه خوش قسمتي ده. وما عزتمنو الله پاک چې انسان دنیا ته راغلی دی نو د رهنمایي لپاره او ورله یو کتاب راغلی دی قرآن عظیم او دا قرآن عظیم د تعلیم لپاره راغلی دی یو زبردست معلم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا ته ذمہواری دا والا کړی دا چې يعلمهم الكتاب دا کتاب ودی ته بیا خیر دا هغه تعلیم بیا هغه حدیث دی. الله پاک چې څنګه یعنی څنګه دا جاپان والے ماشین جوړ کړي یا بل ملک والے ماشین جوړ کړي دا د کو سره ولي نو د قشان چې الله انسان را لګلې دی نو رهنما کتاب سره لګلې او دستور العمل او منشور زندگی چې قرآن دی دا قرآن تشریح له اول احادیث مبارک دي. الله پاک چې څنګه دا خپل کتاب د حفاظت ذمہواری په خپل اغسطه دا ان نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون او دا دې لپاره مختلف طریقې حربي دار استری جو خوش قسمت خلق هغه چې په دغه حفاظت کې لګوي دي. بس که عالمان دي که حافظان دي که قاریان دي د مدرسو محتمین دي دا دې لپاره د مدارس او د طالبانو معاونین دي وغیرہ دا ټول خوش قسمت خلق دي چې الله پاک په خپل کتاب په حفاظت کې ولګي نه لګا نو دسه د الله پاک دغه کتاب تشریح چې د حدیثو کې دا حدیث چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم قول او فعل او سکوت دا هغه د لپاره هم الله پاک دا تنظیم کړی دی چې د دې حفاظت لپاره مختلف ادوار کې مختلف تنظیمات کړی دي او خوش قسمت خلک هغه چې هغه الله پاک په دې کې ولګي. د اولنا صحابه د خپل مینه د حضور علیه الصلاۃ والسلام احادیث تاویل حافظین خدا پاک الله ډیر زیات تیز ورکړي او چې نوټس به هم د ځان سره خودل بیا دا څه وشو چې دا څنګه چې د قران تدوین وشو د صدیق اکبر په ورځ کې او د حضرت عثمان په ورځ کې نو دغه شان الله پاک د عمر ابن عبد العزيز رحمت الله علیه په ځل کې واچولا چې هغه د حفاظ د حدیثو په چرته بیا ختم شي په هغه وخت الله پاک داسې حافظه ویل ورکړي چې یو حافظ دا په لکونو احادیث یادو په لکونو څوار لسلاکه حفاظ د حدیثو څوار لسلاکه حضرت عمر بن عبد العزيز رحمت الله علیه دا سوچو چې راځي د سچل زو چې دا حدیث هم لیکو او لکه څنګه چې قرآن تدوین شوی دی د صدیق اکبر په ورځ کې د حضرت عمر په ورځ کې د عثمان په ورځ کې دغه د حدیثو له تدوین پکار دی. نو ابن شهاب زهري رحمت الله علیه ته حکم وکړ او دا هغه وخت د تدوین حدیث نه د کتابونو د حدیثو د راجمع کولو په کتابونو کې سلسله شروع شوه. د نورو علاوه یو شپږ ځای صحاح جوړ شو صحاح او په هغه ټولو کې بیا اصح الكتب دا کتاب د بخاری جوړ شو. امام بخاری محمد بن اسماعیل ابن ابراهیم ابن مغیره ابن بردزبان دا د جمعې په ورځ په 13 شوال باندې په 194 هجری کې دا پیدا شو.
په بخارا کې انتهایی شاهکار حافظه ول الله ورکړي و پلار مالدار سره اسماعیل خو منسول حزغه د وخت وفات شو مور ډیر زیاته خفه شوله او د دنیا د مال او د هر څه نه زړه ډیر سخت وټه کېده چې دغه د دنیا غ مال دی خاوند نه هغه هر څه پاتې شو سره لاړ راغلی هغه یې قصد وکړو یو نیکه بیبي وه دا یاد وساتئ دا د ځان سره دا خواتین ټول د ځان سره دا خبره نیت کوي چې د بیبي د یو همت نه د یو مور د همت او د یو ښې ارادې نه الله څومره لوی شاهکار کار اخیستی دی هغې قصد وکړو چې دا بچی مې که دا غټ شول په دې باندې به زبردست عالم به جوړوم په تندر یې د دنیا هغه دی پاتې شو د خاوند نه مې نو زه به د ده نه یو لوی عالم جوړوم چنانچه هغې دغه پرورش د ده کاوه خو د الله تعالی واجبه تقدیر کند بنده تدبیر کند بنده و تقدیر کند خنده ماشوم په سترګو باندې ړوند شو بیبي به شپه ورځ الله ته ژړل یا الله پاکه په ړندو سترګو خو زیات نه زیات محب وشي نور خو څه نه کېږي او دغه نه خو ما لوی عالم جوړاو داسې چل وشو د هغې بیبي هغه اوښې د هغې بیبي هغه منت او هغه فریاد د هغې بیبي هغه شوق او ذوق د هغې بیبي هغه مینه هغه نیکه جذبه هغه الله ته دومره خوښه شوله چې حضرت ابراهیم علیه السلام ورته په خوب کې راغی بیبي ولې خفه ولې جارې یا خلیل دغه شانه د زوی مبارکي دا خیال خو خورولې هغه په سترګو ړوند شو او د ړندو سترګو بیا هېڅ نه کېږي هغه ورته وایي نه ته وګوره بچی خو دی بنا دی ته خو وګوره هغه ډېره خوشحالي وه شپې راپاڅېده زر زر ډیوه ولګوله ور غړاو ته پاسه محمد ته پاسه دا ډیوه وي هو به ډیوه خو ویلې ده ما یې هوا به خو ویلې دي سترګې ایسته بنا شوې سترګې ایسته بنا شوې چې یوه مور د نیکو جذباتو سره او دعاګانو سره او الله ته په جلا سره د بچي لپاره الله پاک پای باندې دغه شان نتیجه مرتب کوي څرنګه چې د محمد بن اسماعیل په حق الله پاک مرتب کړل بیا الګ ډیر زیات زهینو دومره زهینو چې په 19 کال په عمر کې هغه په زرګونه حدیث یادو روزانه به 1000 حدیث یادول 1000 او د 14 کال په عمر کې د خپل مور بي سعود مشهور احمد سره احمد بن اسماعیل سره بیت الله حج لا دلته عبد الله بن مبارک سره د مختلفو کسانو حدیث یاد کړو البته دغه شوق نورم زیات شو د بیت الله د حرمین لیدو سره او حدیث دومره یاد کړو چې یو ځل خوب ویني چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه مچان شرمه نبی علیه السلام نه مچان شرمه استاد ورته ویل ته د نبی علیه الصلاۃ والسلام د حدیث ډیره تصفیه کې ډیره صفائی دی ډیره تصحیح دی ستانه ودا کار الله اخلي دا په ځای کې بیا دا وګورئ ته وګوره دا تل سکالو په عمر کې په تصحیح باندې شروع وکړه په کتابونو لیکلو شروع وکړه کتاب التاریخ چې امام بخاری کوم مشهور کتاب دی کتاب التاریخ دا یا تل سکالو په عمر کې لیکل زموږ تل سکالو واره افغان کې فټول ورغبره دا او اوس ولا چوباري وسمي کو خوري کې چوباري کوي دا تل سکالو غي له شي له توي شي او زیات نه زیات چې ډېر خیر دا څه د فکر چې وسخه له پیدا کې چرته واده وکړه دا تل سکالو له بل څه خبرې دي لیکن په دا تل سکالو په عمر کې امام بخاری دا یو مصنف کتاب تاریخ دا مشهور کتاب دی دا غوښتل بیا ته 217 کې د دې کتاب بخاری تدوین شروع کړ په دومره عجیب جذبه باندې په دومره عجیب اخلاص باندې دومره عجیب شوق او ذوق باندې او داسې په پرهیزګارۍ باندې چې هر حدیث ته او د څوک او د ریاض الجنت کې به 2 رکعاته وکړل بیا به مراقبه شو کله به بیا هغه شرح صدر وشوله او خد زړه تشتت یې وشوله چې بس دا حدیث به بالکل صحیح وي هغه بیا په دې کې ولیک په 14 کال کې دا کتاب مرتب کړ 14 کال کې دته الله پاک د دومره لوی مقبولیت ورکړ لوی مقبولیت مولانا عبدالحق رحمت الله علیه ته په ختم کې ویلو امام مروزی
محمد بن احمد بن زید مروزی رحمت الله علیه وایي چې زه د بیت الله سره ودوم ابي خو د مراقبه یاد کړل په کتابونو کې ما زیاته دغه لیدلې ده چې ودو شوم نو خو مې لیدل نبی علیہ السلام راته وایي چې اوازه ده د تر څو پورې به موږ شادي کتاب نه زما کتاب ولې نه وي ورما ورته چې رسول الله ستاسو کتاب دی ورما ته وی چې هغه صحیح البخاري امام بخاري دغه زما کتاب دی کنه حضور صلوات والسلام ورته بیا خپل کتاب وي خپل کتاب او د کسانو چې په بیت الله کې دنه نه ختمونه کړی دي دمر مقبولیت ورته الله بیا حاصل کو دی کتاب تا په دغه ډېر علماء امتحانات کړی دي بغداد ته مليان ورته مشوره وکړه مخکې به دې چلو چې څنګه طالب برانو چې ډېر کېده باندې هغه مسله بوا شوبې به کې شوبې نو چا به د منطق شوبې کول طالبانو به جرګه وکړه ته به منطق شوبې به ورته ویل اعتراض بل به رمسول ته به د منطق ته به د نحوی ته به د صرف نور یو څه مسله بوا چې طالب باغ جوابونه خسته ورکړل به ولا چاپیم شو وکړه ګوره به موږ راوغسته چې زلک دمشي او بیا به ولا بسترم کولا وکړه او زه به موږ ورکړو زو څنګه امام بخاری د مليانو صلاح وکړه مليانو لس کسان ورته د سوالم سوال چې اغوی ته لس احادیث حواله کړو چې تاسو به دا حدیث د دې متنونه او د دې چې کوم دې سندونه دا به الټا کوي ته ورته دا حدیث یاد کی بل ته ورته دا یاد کی ته ورته دا یاد کی ټول ورته مشوره وکړه ای حضرت موږ یو حدیث اورو دا حدیث اوریدل عن فلان قال رسول الله صلی الله علیه وسلم قال على رسول الله بل ما بس بيان دا حديث برين دا حديث ده هر حديث رب امام بخاري والله دا معنی اوریدل سل حدیث ورته ذکر شي امام بخاري والله معنی اوریدل سامعين وحاضرين وجرد دبدبو د شهرت او اخبار حدیث باندې یو حدیث ورته ورزي وي معنی اوریدل امام بخاري بس تاسو نور اورول کنه صدقه وبس دغه درکول نو خوس وکی وروي پلاني تا چې هغه ولانه حدیث دسی وي دا دسی نه دی دا غلط سند په خو سرد الحديث کنه سرد الحديث دی او طرد الحديث دی بس په خو سرد الحديث له واجب کنه سندن او متنن به ټول سره تا چې هغه پلانه اولانه حدیث دسی وي کنه هغه دسی نه دی خبر هغه دین دسی وي کنه هغه دسی نه دی بیا هغه دریم دسی وي کنه ان تر دې چې لاس به ورته ده هغه اورول او بیا به ورته هغه صحیح اورول بیا به دې بل ته ولتا اولانه دسی حدیث وي کنه دا دسی نه دی بیا به دین دسی وي دریم دسی وي بیا به دریم له عمل څلورم لاس وارته هغه د اوی اورول حدیث ما غوران چې هغه مکسکرین هغه به متواور به ول دغه د سینې دي صحیح دي ښه لکه صحیح حدیث سره اورول خو هغه خبره نو سره روزانه 1000 حدیث اوري کنه یادې هغه څه خبره واخو ګرانه خبره د تاسو ته دی دا وا چې هغه ورته کوم مکسیمم حدیث اورول هغه ټول به ورته په حق قرآن سند باندې او په قرآن متن باندې اورول به ول دا د سینې د سینې ښه د سې عجيبه حقیقت یو ځای له سبق لا شاګردان ورته یې موږ لیکل کو ته اسناسته ولې وخرابه ای ورته څوره شو دمره په دې کې تاسو څومره حدیث لیکلي دي ولې یو تنزل زره ملکل ولخه ورته کېده نو د سر نه ورته شروع وکړه چې د تنزل زره نه اخر ته وته ول خو به ملکلی بس دا څه قسم حافظه دا د حافظ الحديث کتاب دی خوشاله اوسئ او دغه بنات خلوت خاور ورته چې الله شکر دې چې دومره عظیم محدث کتاب خلاص کو یا الله ستام شکر دې یا الله زموږ د استادانو د استاداتو ډیر زیاته شکریا ده چې موږ ته دا عظیم کتاب ولوستو
بهرحال دغه په فضائل او شمائل په ورځ نه ځوانشته دی نام خلاصيږي او نه موږ دومره سره عزیز هو دی ماته د دې د اخیری حدیث دا ترجمه والا کړل نو صرف دا به قدر له واضح کو فرمای باب قول الله دا باب دی د دې قول د الله تعالی وانا ضع الموازين القسط ليوم القيامه من بكيد هغه میزانونه او تلې د انصاف ورځ د قیامت باندې وان اعمال بني ادم وقولهم يوزن د بني ادم اعمال او اقوال دابا تلليكي وقال مجاهد امام مجاهد مفسر القران ابن عباس عظیم شاگرد هغه فرمایي چې القسطاس العدل بالروميه چې قرآن کې دې ماده ورته کې راغلي دي وزنو بالقسطاس المستقيم په دې مناسبت باندې دې ماده په شراکت باندې دا قول ذکر کوي چې مجاهد فرمایي چې قسطاس نه د عدل ته وي انصاف ته وي برابرۍ ته وي انصاف ته وي بالروميه په رومي جوړي او قرآن کې دې شته دې شي ويقال القسط مصدر المقصود او دسه ویل کېږي چې قسط دا مصدر د مقصد دی یعنی مصدر د مقصد دی دا د صدر بابا مولانا الحديث البدا محذوفات بیانوها دا قسط دا مصدر د مقصد دی یګه چې د مقصد خپل مصدر خو اقصاد راځي وهو العادل مقصد چاته عادل ته واما القاصد وهو الجاهل او كم قاصد ته چې هم قران کې راغلي دي چې واما القاصدون فكان لجهنم حطبا وهو ظالم ته وي امام البخاري رحمه الله عليه دا طریقه چې هغه ترجمه الباب منعقد کوي نو د قران د استشهاد لپاره یو آیت داږي یو قسم له تفرد لپاره هم او د استشهاد د شهادت لپاره هم چې دا مضمون دا ترجمه الباب دا په قران کې مشته دی قران کې الله تعالی اشاره کړی یا تصریح کړی دا نو دلته د اعمال د وزن خبره کوي د اعمال د وزن لپاره د قران استشهاد وکړي چې الله فرمایي چې ونضع الموازين القسط يوم القيامه من بکیدو تنی د انصاف ورځ د قیامت باندې الله پاک کله ځانتا د جمع څخه استعمالي او کله د واحد څخه استعمالي هغه په خپل باندې کل مختار دی مونږ چې استعمالو نو انسانانو دوه قسم دي علماء دوه قسم دي مسلمانانو کې ځنه خلک دي چې په هغه باندې د ادب شان دي عزت غالب وي نو الله تعالی ته د جمع څخه استعمالي دام جایز ده ځنه داسې چې په باندې توحید ډیر زیات غلبه وي هغه بیا د واحد څخه استعمالي الله په ډول استعمال کړی دي او نظاهر کې دلته جمع استعمال کړی دا علم اکمل ته لکم دینکم تر مفرد استعمال کړی دی الله ډول استعمال کړی دا ارش او الناس بما يشقون مذاهب پچا باندې یو رنگ غالب وي پچا باندې بل رنگ غالب وي یو بزرګ زموږ دیوبند علماء کې چې خلک تیر شوی دی یو بزرګ خپل څوک لاره ولا حضرت څنګه طبیعت څنګه نه جوړه دغه بس دومره خاص تکلیف نشته تبه دا هم خدای پاک خکی بل عالم خالد ورل ګور هغه څه عجیب خبره کوله مولانا یعقوب نانوتی تبه دا به خشي نور زما سترګې خيري تاسو ویلي دي جبل نسوي تاسو خبرې وکړي وګونه نسوي تاسو خبرې می واورېدي لاس نسوي تاسو می ملاو ډېر خبرې سو وکړي په دې باندې اوس د شکر هغه ماده ډېر زیاته غالب وي د شکر ماده په دې څه وایي خلکو باندې بل عالم خو الله هغه تم څه تکلیف حضرت څنګه بس ډېر وخت تکلیف دي یا حضرت دا خو زموږ خبره نه خدای په بخیر کې یې خالق تاسو دا وایي چې الله د خپل بدري ښکارا کوم چې زخه تا کړم او خو به درنو نور من ما جوړه کینو شابه دا هر یو ځان لغوي نو دا قشانه الله پاک مختلف سری استعمال کړی ونضع الموازين القسط من بكيد تل الانصاف ليوم القيامه قیامت او ان اعمال بني ادم وقولهم ويدينا اعمال جمع او قول مفرد ځکه چې د قول لپاره صرف یو ځای دی چې هغه جبه ده
یو ذریعہ د چا عجبه ده او هغه کنټرول ساتل پکار دي تاسو جلدی سے ډېر عجیب تفصیل د جبه بیان کو د جبه ډېر عجیب تفصیل د بیان کو ټول تفصیل ډېر عجیب او نور کې څه ځای ګیان یو شاعر هل غادر الشعراء من متردم ام هل عرفت الدار بعد توهمي موږ بس ډېر سوالو هغه ټول هغه بیان کو موږ اوس بس بیان خدای پاک دې د عمل توفیق راکړي یو خبره دان به ګوره په مخه اوري په مخه اوري وسم وامر دل وامر او نور په مخه اوري غټه خبره د عمل ده او ځا بسیبل راځي چې دا قصد کو چې کوم خبره واوري چې په خو باندې عمل وکړو د بدن پریز وکړو د قبیا کامیابی د عزت منو لپاره حالات دا کو چې د اعمال دغه چې کوم دي جارحي دي د لاسونو عمل کیږي د خپلونه کیږي د سترګو کیږي د وګونو کیږي د ټول اندرونو کیږي لیکن د وینا جارحه صرف یو د جواب ده وزکه قولهم مفرد را وره اعمال د بني ادمو وقولهم قول دي وینا یوزن را وزن کیږي د امام بخاری وکه په هر ورځ کې ناشنا فتنی د امام بخاری نه مخکې واجبه فتنه تیر شوه چې هغه مسله د خلق القرآن و امام شافعي رحمت الله علیه نبی علیہ السلام په خوب کې ویل چې ابشر احمد تزویر ورکړ امام احمد بن حنبل ته چې یو فتنه کې برات راګریږي امام شافعي صاحب خپل شاګرد امام مزنی ولېګو دغه چې کوم دی امام طحاوی ما زنی غالبا هغه ولېګو لاشه امام احمد بن حنبل ته خبر اوګه نو هغه کله دا خبر اوري چې ابشر احمد وبي زیره خو لك زیره خو د خوشالۍ دی نو په خوشالۍ کې خلک دې څور کوي کنه خپل کمیسه وستو او دا واخله نو چې برته غرالو امام شافعي رحمت الله علیه ورته دا کمیس خو تعالی درکړی دی دا ستاسو مبارک شه خو صرف دومره وکړه چې دا وینځه او هغه نه جوړ شي وو مال راوړه چې زه ته مې اوس کوم لګي بزان راوړته چې بختور شم چې برکاتی شم اوس خلک د برکات نه ډیر منکر دي یاره هغه ته برکات نه قران دی تبارک الذی تبارک ال دا موږ سورۃ الملک ویو تبارک الذی وتستوایو کنه دا تبارک الذی کومه ماده ده دا دې نه بهرحال الناس اعداء لما جهلوا چې څوک به برکات یا د برکات نه منکر شمزل منکر وسه موږ څه نو امام شافعي رحمت الله علیه د برکات لپاره د امام احمد بن حنبل د کمیس په وسکلي او نور یو ځان را ورتلي بهرحال فتنه په دا ورځ کې دا جوړه شوه چې قرآن چې دا مخلوق دی نور مخلوقات دا مخلوق دی امام احمد بن حنبل اغا د نورنا علاوه امام احمد بن حنبل سره فیرس او د قافله سرخیل هغه مخې ته ودرېد چې بالکل قرآن دا مخلوق نه دی قرآن دا مخلوق نه دی او معتزله بادشاهان هغه پلاس کې اغستو دا علماء رسول هغه پلاس کې اغستو دا فتنه همیشه دي خاصم دا فتنه روان دي کنه نو هغه پلاس کې اغستو اخر خبره ده تورشه لندن خبره ده تورشه چې امام احمد بن حنبل باندې د کورو لګولو حکم وشو او دومره سخت چې یو کس به د مقرره ته بصیر د کورو ورکه دا دې باندې ته د دمشق چې دمشق او بل دمو لرایش تستړی شو گزار دی نو چې به ولرایش ان تر دې چې په شپملا باندې قیمه جوړ شو قیمه او دې کسي هو یو ځل د اسمان ته وکتل د دروس شاګردان ته وښو که حضرت یو ځل تاسو اسمان ته وکتل دا نور خبرې خو موږ واورېدې چې تا به د هرې کوړې سره یو ځل دا وویل بل دا خو په دغه ځل باندې تا اسمان ته وکتل نو دا ویل زما پرتوغاښ خوی شو د ګزار سره مې پرتوغاښ خوی شو ویل ما الله ته وویل زما خو یې لاس تړلی دي لاس مې تړلی دی ستا د دین دپاره راوتم خدا بې حیا کوه خو مې نو پرتوغاښ بېرته خپل ځل اصطلاح کلک ونښتول لګون بهرحال دغه فتنه تیره شوله اته شورازي په جیل کې هر ورځ باسه وړې ولا ورکوا دغه فتنه دغه په قرباني باندې الله دفن کړه نو بیا بل فتنه جوړه شو چې نه د امون چې کوم الفاظ په قران باندې وایو د تلاوت وکاو دا مقدم دي
دا قدیم دی اول دا فتنه و چې قرآن حدیث دی دا نوې پیدا دی بیا دا فتنه جوړ شوله چې قرآن خو قدیم دی دا موږ چې کوم الفاظ وایو تلاوت کوو نو تلاوت او مطلوب دعا دا قدیم دي نو دغه خبره لپاره الله پاک امام بخاری را پیدا کړ امام بخاری د نورنا علاوه یو واجب حکمت باندې دغه تردید وکړ هغه دا چې وقولهم یوزنا د دې انسانانو خبره به تللی کیږي او چې کوم خبره تللی کیږي نو هغه قدیم نه او قدیم خدای الله صفه شو الله بخیر صفاتونه تللی سره اخو بزمون اعمال او اقوال تللی نو چې کله تللی معلومه دا شول چې دا حدیث دی د دې لپاره دا باب نور خبر د نور حکمتونه علاوه پکې یو دا حکمت او یو دا حکمت چیرې امام بخاری دا مختلا چې ما خپل واسوکو ولون کتاب نیولې کو خو چې زماره کتاب الله دې قبول کړي چې دا په وزن کې ډېر درنو کیږي په قیامت کې چې دا په وزن کې ډېر درنو کیږي په قیامت کې اوس الله تعالی د انسانانو اعمال بدل لیکي اقوال بدل لیکي د عقل پرس خلک چي عقل پرس د پوهانو دا کیسه روان ده د زمون سره سید احمد خان او د الله مشرقي او دي بشانه شینه او بخوانه روانو چې هغه سره د عقل پرس تارو او موږ دا کی خبر دی او په ځاو د په تلاشه لاره ورګه شو دا خو د دې وجود خو نشته څنګه به ته دا یو عقل مني انا بس عقل به کوم څه جوړیږي ساقل بزوره کار کوي کہ جا سفر بایدن داختن بے عرض ہے کہ نہ ہر جائے مرکب توان تاختن بے عرض ہے کہ اصلی زمینی کہ جا سفر بایدن داختن دیر زمینی کی طول ڈال ورزے بیا ساقل زدکن جی پوری کار کوي نبار حال غاید عقل بفیمانہ بانی بولی امام بخاری رحمت اللہ علیہ وینا چې الله یې موږ دا به تل چې کې زموږ په فکر کې ناراضي څه خبره نشته ولکه اخواني خلک چې راځي شي کنه هغه چې د روح ټرک په دغه باندې نیمه چې باشتي باندې ودرېسته کانټا او په کانټا باندې روح ټرک وترلی شي دا د ویزې مننه په وخت دا ویزې دا مننه چې باران وتل نه کیږي دا ویزې دا مننه چې تبو وتل نه کیږي ترمامیټر د سې بولره دا وتل نه کیږي او دا مننه چې شوګر وتل نه کیږي او دا مننه چې انقباض دغه چې کوم دی دم چې کوم دی یعنی انقباضي انبساطي څه بلډ پريشر وتل نه کیږي هغه وخت دا آلات او اسباب لیکن هغه د انسانان ویل چې دا ارڅ وتل شو هوا وتل شو لا کلندر ورشو یاره 35 پکې ورته وا 40 طریقې واچوا هوا وتل شو لا کنه چې الله وجوانا داو الموازین بالکل بلا هر څه تل لګي او امام بخاری مطلب ګام دی چې په اول سر کې یو حدیث لګولې دی په اول سر کې چې انما الاعمال بالنیات وانما لمن ما نوى فمن كان بهجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كان بهجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه دا هر چا اعمال چې کوم دي دا د دوی سره تعلق لري کله چا هجرت د خدای رسول لپاره او د خدای رسول لپاره کله چا هجرت چې کوم دي دا د دنیا لپاره یا د خزر لپاره چې هغه په نکاح والی بدلانه لپاره شو امام بخاری په اول سر کې دا حدیث ولې لګولې د دې لپاره لګولې چې طالبان او طالباتو تاسو حدیث تکي نه تاسو علم تراوي کوي نیت صحیح کوي فکر صحیح کوي سوچ صحیح کوي دا قصد کوي چې زدا علم د دې لپاره کوي چې الله دې جنم خوشاله کړي چې الله دې جنم او خوشاله کړي امام غزالی رحمت الله علیه په کومه یونیورسيټي کې د بغداد چې مدرسه کې هغه دغه چې کوم دغه بانی هغه ورځ لاړو غالبا نظام الدین توسی لاړو ورته طالبان ته پوښتنه یو نه ته پوښتنه کاله علم سره کې ورته پلان مقام قاضي دی بیا برابر خلک وایي
بل نه تاسو کاله علم څه لګي یره کنه د علماء غټ قدر دی کنه بل ته علم څه لګي یره چې منصب برته والی شي بل ته څه علم کې یره د پلان غټه نه دی نو بس پیغور غو نه چې په دې نه پیګما دا ټول یو نه تاسو د بل نه تاسو هغه وزیر ته ورته په دې کې خدای رضا ده پاره یو تعلیم نشته دا یونیورسيټي بندوما په اخر کې امام محمد غزالی چرته ناستو هغه د دې دغه ته پوښتنه ځان نه ناشته کتاب ته پروت اې دا تاسو نه دي امام فلا محمد او بلار مخلوق صلی الله علیه وسلم سره راغله علم حاصل سره پاره اسیله د دې لپاره علم کوما چې خپل خدای په جنم او خوشاله کما نو دغه چې کوم دی نظام الدین صاحب خپل وزیر دی ویل یاره د یو طالب د پاره د مدرسه به حال پرې خو دی راځي امام بخاری دا غټ مقصد چې موږ حاصل وګړي یوازې په سبق دی نه په هر کار کې چې خالص د خدای زره او بیا په اخر کې بعضی انسان موږ کوي چې ګوره خیال هم وکړي چې تا په ژوند کې څه وکړل که علم دې وکړ که د علم دې څنګه استعمال وکړو انور څه کارونه دي کول نور خبرې دي کول تقریر دي کول وعظونه دي کول درسونه دي کول چې څه دي کول ګوره دا یاد وساته چې دا وګوره بیا تللې کیږي دا بیا تللې کیږي فاضي بیا د یو خاص الفاظو د یو خاص کلماتو د ټول خبره فرمایي لیکن ډېر حکمتونه دي وبه قال حدثنا احمد بن اشكاب انت اشكاب ویلي خبر را کړی قال هغه فرمایي چې حدثنا محمد بن فضيل انت محمد بن فضيل خبر را کړی هغه نقل کړی د عمار بن قعقاع هغه نقل کړی د حضرت ابو زرعه یو لوی محدث ترشوی هغه روایت کړی د ابي هريره رضی الله عنه نبی عليه السلام جان نثار ملن صحابي ډېر زیات حدیث زموږ نقل شوی دي ځکه چې د کارونو بنو جماعت کې وستا پروت اوس طالبان اکثر تما کراغله عزت کراغله موږ طالبان تعریف اورېدو چې طالب څه تعریف دي طالبان ته وایي چې هغه بے پته او بے مروت او غټ بے غیرت دی اوس طالبان سبا نو هغه د خپل منځ دغه خلاصې کې خپل منځ تعلقات خو د عوامو لپاره پبلک ریلیشن چې وته وسوي تعلقات زیاتول نو طالب خدا کار نه وروړه د حضرت بوریز نه تعلقات زیات نه وو د نبی صلی الله علیه وسلم او د درس د جمعه د مسجد نبوي اعظم ملزم صحابي نو دغه الله پر ډیر لوی کار غسته دی بیا ډیر لوی کار نه یو سړیو روایت دا بیان کړی حدیث دا بیان کړی قال حضرت بوریز نه فرمایلی دي قال النبي صلى الله عليه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي کلمتان دو خبرې کلمتان دو خبرې کلمه د نحوی په تعریف کې مفرد ته وي لیکن دلته مراد کلام دی لکه کلمه طیبه او کلام د موږ د کلمه وایي کلمه توحید کلام د موږ کلمه وایي کلمه رد کفر کلام د موږ د کلمه وایي کنه نو دا معنا ده کلمتان دو کلمې دي دوا حبیبتان چې دا ډېر زیات خوښي دي الرحمن مهربان خدای دا چا موږ څه وایو چې قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حبيبتان للرحمن خفيفتان دا اول په دا خبره سره ولا چې کلمتان ودا د شوق د پاره چې رايک شي یو دوه خبرې لګا او رايک شي بنا ته رايک شي یو دوه خبرې دي یاره څه خبرې دا خبرې راهني دوه خبرې دغه رښت لري تفسیر کوي حبيبتان الى الرحمن الله تعالی ګران دي یعنی دغه قائل ډیر محبوب دی حبيب فاعل وزن معنا مفعول بني فاعل وزن کله معنا مفعول دی کله معنا فاعل به راځي په دې نور کې خفيفتان او ثقيلتان کې معنا فاعل دی حبيبتان کې معنا مفعول دی حبيبتان محبوب دي الى الرحمن مهربان خدای ته او دا د رحمانیت خاصه ده رحمان ذکر وي چې رحمان راځي چې عام الرحمت وي رحیم هغه خاص الرحمت دا الله تعالی ډېر لوی عام رحمت دی دومره عام رحمت دی چې په کائنات باندې په دې چاند او پرند او درند باندې په دې نو د ټول کائنات باندې الله تعالی رحمت کوي
او داغه رحمت په تقاضا باندې هغه د شرمخان او یصالح یا کریمی کې از خزانه یې دغه ترسا او دی بخورداری دوه کام را کوجا غنی محروم تو د با دشمن نظر دی نو دومره مهربان خدای چې دشمنان له موړ ها نو ځکه رحمان دی چې ستا امید دې زیات پیدا شي امید دې ډېر پیدا شي خفیفتان علی اللسان او آسان دي په جواب باندې فجواب باندې آسان راځي سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم څومره بدیلی کنه آسان دي او یا که صد نحوی ته واره تجوید دغه ته واره نعم آسان دي ولا حروف مستعلیه کې نشته خص بعض القز ما كان غير زيتك سبحان الله العظيم ده غير زيتك حروف مستعليه ولا بل بقي يوم نشته حروف شديده في نشته خص بعض القز لا اجدك قطبت يوبي بكير وبحمده حروف شديده بقي نشته مستعليه بقي نشته ده اسكه جافعال بنسبه اسماء باندې لګ ثقيلي نو دا ټول اسماء دغه بقي تعل بك يوم نشتري هذا اسماءكم طالبان تبدل لي علماء تا حروف دغه کوم د اسماء منصرفه لعل اساني غير منصرفه لعل سختي لك درانه غير منصرفه نو استديك يوم غير منصرف نشتري دي وجه خفيفتان على اللسان تجب اساني دي تدور کوي او ثقيلتان في الميزان درمي وزن کې فتوي ګډير درمي دا مناسبة الحديث بترجمة الباب تديزي كمناسبة رأيه تستقيلتان برنوالة خباب تلق اختاري كنا وندع الموازين القسط وإن أعمال بني آدم يوزن هذا مناسبة ترجمة الباب صرف ديزي كي مناسبة رأيه كلا سقيلتان ندرنيه بطلقه كم كلمة هذا الدرواجي بارك حديث مختلف تفصيلات براغلي دي سبحان الله تملأ نصف الميزان الحمد لله تملأ الميزان وجتل دا کوي ورنه سوره دنه شول او تلف الله تلف بلا الله تلي کنه چې دا ازمکه اسماء په کې ځای په یو جواب دي دا څه قسم طلبي بل دا چې متشابهات ستعين علماء نه کوي وي کې دې چې سیخه نور تعین نه کوي الله خفو چې دا بس قسم تلي دا جالته و چې کوم درنه نه و پورته شي ولې زموږ دنیا کې خود درنه تلخ کړه شي کنه هلته به دا هغه بل دنیا خبرې زموږ ایمان دی زموږ یو شان دی د قران په اول کې موږ یو صفت بیان شوی دی د متقینو الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب دا خبره خان نوٹ کوي خزاوت کوي بوته کوي چې موږ هغه خلک یو چې يؤمنون بالغيب د دې القول پرستو د فار یو آسان جواب دقه دی ښا الذين يؤمنون بالغيب ولا زمن ایمان دې الله خطري چې بس هغه وایي زموږ ایمان دې عمل نه سمي صحیح ثقيلتان في الميزان درې په وزن کې سبحان الله وبحمده پاکي الله او ثنا الله تعالی پاکي الله سبحانه الله تعالی د ټول عيوبنا او د ټول نقصانونه دا پاک دی دا تنزيه ده صحیح خطو تل سری تنزيه بیانوا دا سیده کنه یره زمونږ د کلی زمونږ نواب سره دا ګوره پستر ګورم نه دی دا تو ګوره را چاړه نه دی دا تو ګوره شل نه دی دا ګوره ګوډ نه دی دا ګوره کول نه دی وسره به تاسو چې ارګای څه نه دی خدای څه شي لکه دا هم په بیان وکړه یا ټول تنزیهات شو کنه تنزیهات ولک د دې خون څه لک تعریف هم بیان کړه نو دا وسره ولګید سبحان الله وبحمده او تعریف دی الله لرا ثنا الله لرا صحیح ده سبحان الله العظیم پاکی دی الله لرا العظیم چلو دی د شوق نه بیا دوباره شو کلام دوباره شو العظیم حمد دی بیا په عظیم کې دې ته اشاره شولا چې په الرحمن کې حبیبان الرحمن ستا امید پیدا شو امید رجا پیدا شولا خو په العظیم ګور الله ډېر عظیم دی ښا الله ډېر عظیم دی یو hebat هم په ځل باندې ناس وسا کامیاب سره د مابین د خوف او درجه کې هغه وخت د خوف او درجه کې د امید او د دین کې نو په رحمان کې امید شو په رحمان کې جمال شو
او په عظیم کې خوف شو په عظیم کې جلال شو ول جلال او جمال په منځ کې داغې نبی خشیت پیدا شي او انما يخشى الله من عباده العلماء چې بخاری دی ختم کړه واستعالم شو تعالم شو استاد ازمواري شو دا ته د الله نو شریږي ځکه چې ډیګری د اسمان نه راغلی دا چې انما يخشى الله من عباده العلماء خشیت ډیګری دا علماء ته ملاو دا انما دا د حصر نه دی خبرم دا دا بل نه دا چې د الله نه صرف او صرف دا غبندان علماء یریږي او مفتی شبیر رحمت الله علیه لیکلي دي چې په کوم چا کې د علم سره خشیت نه وو د تعالیم ویل هم ګناه ده عالم ویل ورته هم ګناه ده ملکان مليان د ځان جوړول دا نه پکار او چې ملک په دنیا په شیوه منډه وي مولا په دو منډه وي دا به کوم عالم شو امام بخاری رحمت الله علیه په دې کې دې ته اشاره وکړه چې ته جلال او جمال مرکب وسه یو خشیت یو یرا الله تعالی نه د خوف دین په منځ کې وسه چې په تاسو خشیت دې چې تاسو عالم شولې بهرحال دا الله د کلام او د رسول الله د کلام ډېر معارف او مطالب دي هغه د خلاصې دي خو امام بخاری رحمت الله علیه د انما الاعمال بالنیات او د اعمال د وزن په دې منځ کې دا ټول کتاب بیانول او خلاصې دا راستل دا موږ یو سبق راکړي هغه سبق را راکړي چې انسانانو مسلمانانو یو خو نیت صحیح کوي نیت برابر کوي اعمال انما الاعمال بالنیات او بلو په خپل عمل کې اخلاص پیدا کوي په خپل عمل کې اخلاص پیدا کوي چې وزن دې بیا درونی چې د عمل وزن دې درونی د قول وزن دې درونی وزن په دوه خبر باندې درنيږي الله تعالی ته ډیرواله نه مطلب الله دا نه غواړي اجمال ډیر تقریرونه وکړه دا نه غواړي چې ډیر درسونه وکړه دا ډیر باندې نه غواړي چې ډیر منځونه وکړه ګوره زر رکعات دا نه غواړي هغه دا غواړي چې لږ وکړه خو چې وزن یې ډیری لږ وکړه خو چې اخلاص پکې وي وزن په دوه خبر باندې زیاتېږي په دوه باندې درنيږي یو دا چې اخلاص در پکې خالص الله او ریا پکې نه بل څه پکې نه خالص در الله د پاره کته چې فکر کوي دا خبر ډیر زیات کمې دي ډیر کمې دي علم څو کوي یو دا مطلب دی دا په بچو باندې کوي یو بیا به خلک کوي او بیا به جرأت داسي او دا دغه نه دغه شان طالبانو او طالباتو دا غوونه د استادانو د معلماتو دا غوونه دا شان زمون په هر کار کې د دنیا کارونه کې یره تلی راغلي دي دا جنازه ده دا چې کمزان فاتحه ده دا غم ده دا خادي ده یقین وکړئ څه خبره په چا بدګماني نه کوم خو نه صحیح نه ډېر کم دی ډېر کم دی ټول خبرې د څه لپاره دي او خصوصا د خزوره خور بیا به وایي د دې لپاره دي خور بیا به وایي د خور بیا به وایي د لاس نه ټول رواجونه د خور بیا به وایي د پاره د ټول رسمونه دام د بیا به وایي د لاس دي او د خبره لاس دي خاون غریب چې کوم دی نه غته بواله د خاوندان هغه امریکای کو په سات کې جلوس راولي چې بیري سامراج او ټول وایي هاي او دا خبرانه کوزي کوي دا خبرانه کوزي کوي تاسو مونږ جواب یې څه خبره وکړه چې د خپل مدرسې د بدنامۍ سبب ونه ګرځيږي بناتو تاسو له الله علم درکو او په نسبت کې زره ډېر غټ کمال وي بیا الله بخبل محبوب بیان و ازواج مطهرات کا یا نساء النبی لستن كأحد من النساء اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية واقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا او واذكرن ما يتلى في بيوتكن لا ولي لکه چې تاسو یو نسبت جوړ شوی دی د پیغمبر علیه السلام په حرم محترم کې تاسو راغلي تاسو د نور خمس وس فرق دی د دې نسبت په تاسو یو لاټ ساتي وسه تاسو ګوره ثواب وګچل نه الله په خپل ازواج مطهرات په سره بیان کوي تاسو ثواب وګچل ګوره عذاب هم وګچل وزایم چې دې بناتو چې بخاری ختم کړل دا ډېر اعزاز دی ډېر عزت دی ډېر الله تعالی رحم او فضل دی خو دې عزت لا ساتل فکر دي د دې خپل مدرسې بدنامي سبب نه ګرځي د دې خپل استادانو
د دې د بدنام د دوی د دوه پښتنو یقین وکړي چې په دې وخت دا اولیاء الله دي چې په دې غو طوفان کې د امریکا د نظام تعلیم په سیلاب کې دوی یو څو بنات راستون کړي د الله کتاب دې کې راولي د رسول الله کتاب دې کې راولي دا اولیاء دي اولیاء زه تاسو ته دا وایم چې ټول خلک دا کار وکړي راولي بیانې راولي چې کوم ډول بنات راولي خواندې او دوی د تعلیم ته کې راولي او ورسره د مالی تعاون د دسه ملاوتړي چې د دې سره صرف د ستاسو د بناتو په دې حواله باندې جوړولو دي لباس نور چې مالی فکر ورسمي چې تاسو دومره مال او دومره تعاون دې سره کوي چې دې خدمت فرغې دې باندې ستاسو د بناتو دې خدمت کوي نو دا یو ډیر لوی نسبت ده په دغه نسبت اصل چې تاسو د خپل استادانو د خپل استاداتو د دې ادارې د بدنامي سبب جوړ شي او د نور خلکو زو تور کوي نور خلکو زو کوي نو د نسبت دې دغه نو نبی له صلوات والسلام بیان ته الله تاسو ګورئ دې نسبت خیال او ساتي یو هو دا خبره ده چې وزن په سمانه درېږي هغه په اخلاص باندې او دویم چې وزن درېږي نو هغه د قرآن او حدیث په مطابقت باندې چې موږ هر عمل کوو نو چې د خدای او رسول د حکمونو او د طریقو مطابق وي نو علاوه به ګره ال وزن ځکه الله پاک وي چې وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا دې عملونه دې بکړي موږ وړاندې شو هغه به استغفار او شيستا هیڅ باندې په ټول هیڅ فلان کې له یوم القیامت وزنا یا خدای دې دې سزا نه وساتي خدای پاکم دې دا ناس قبول کړي دا ختم دې الله قبول کړي زموږ طرف نه یو ټول برالته یو دې استادان ته دې ادارې ته دې راتلونکو د دې والدانو ته ټول دوستانو ته دا ختم مبارکي الله پاک